أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. الله تعالی امید ساتم ان شاء الله چې تاسو ټول به ښه او صحتونه به برابري. الله تعالی آباد او خوشحاله ساته. نن به ان شاء الله مونږ د اعوذ بالله متعلق ضروري مسائل دا به زده کوو. د اعوذ بالله متعلق څه خبرې داسې چې هغې اکثر خلکو ته معلومات نه وي، د هغې متعلق به نن انشاءالله موږ خبرې زده کوو. تېر کلاسونو کې موږ د اعوذ بالله الفاظ زده کړلي، خو څه ضروري احکام او مسایل دي چې هغه به انشاءالله په دې کلاس کې هغې نه به انشاءالله استفاده کوو او د هغې زده کړې کوشش به کوو چې په هغه کې د اعوذ بالله محل دی، الفاظ دي، حکم دی، کیفیت دی او فایده ده. دا خبرې به انشاءالله موږ زده کوو. اوس اولۍ خبره موږ د محل په حوالې سره وکړه چې دا څنګه موږ ته پته ولګېده چې کله موږ تلاوت کوو نو خامخا به موږ اعوذ بالله یعنې تعوذ به کوو، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم دا به وایو. دا د قرآن پاک آیات دی. بسم الله الرحمن الرحیم داسې فرمایي قرآن کې الله فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشیطان الرجیم. کله چې تاسو قرآن تلاوت کوئ د شیطان مردود نه چې کوم دی پناه غواړئ د الله تعالی په مبارک نوم سره. د دې آیت نه دا خبره موږ ته ثابت شوه چې کله موږ تلاوت کوو نو موږ به اعوذ بالله خامخا وایو، یعنې دا محل د تلاوت دی، دا محل د تلاوت دی. مطلب چې کله ته تلاوت کوې نو خامخا به اعوذ بالله وایې. دویمه خبره موږ په دې کلاس کې به دا زده کوو انشاءالله چې د اعوذ بالله الفاظ کوم دي. اعوذ بالله مشهور چې کوم الفاظ دي نو هغه دا دی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. دا تعوذ مشهور الفاظ دي. د دې نه علاوه علماء نور الفاظ هم نقل کړي دي چې په هغه کې اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من همزه ونفخه ونفسه، اعوذ بالله القوی من الشیطان الغوی، اعوذ بالله القادر من الشیطان الغادر. دا مختلف قسم الفاظ دا علماء را نقل کړي دي. بیا دا خبره چې په دې الفاظو کې دا کمی او بیشې د دې ولې اختیار موږ ته راکړلی شوی دی. هغوی علما جواب دا کوي چې د قرآن الفاظ صرف موږ ته د استعاذې حکم کړی چې تاسو استعاذه وکړئ، مطلب اعوذ بالله وایي. د الفاظو تعین یې موږ ته نه دی کړی چې خامخا تاسو به اعوذ بالله وایي خو دا الفاظ به وایي. د دې وجې نه په دې کې موږ ته اختیار راکړلی شوی دی. نو دا مختلف قسم الفاظ په دې کې را نقل کړی شوي دي. بیا د اعوذ بالله حکم چې اعوذ بالله کول دا واجب دی، سنت دی، مستحب دی. د مشهور قاعده دا ده چې الامر للوجوب، امر فصیغه د امر صیغه د واجب دپاره راځي، نو استعاذه کول دا واجب دی. خو لیکن جمهور علما دا وایي چې استعاذه کول دا مستحب دی، ځکه چې کله ناکله د امر دا صیغه د واجب په ځای د واجب دپاره هم راځي، خو کله ناکله د استحباب دپاره هم راځي، مطلب د مستحب دپاره هم راځي، په دې شرط باندې چې هغه څه حالات داسې موجود وي، څه قرینه داسې موجود وي چې د هغې نه دا ثابتېږي چې دا حکم یا د واجب په ځای باندې دلته کې مستحب دی. نو اعوذ بالله دا تابع د تلاوت او تلاوت کول دا مستحب دی. د دې وجې نه جمهور علما دا فرمایي چې اعوذ بالله کول دا مستحب دی. اعوذ بالله کول څه شی دی؟ مستحب دی. بیا استعاذه به څنګه کوو؟ مطلب پټه به کوو که ښکاره به کوو؟ په زوره به وایو که نه په پټه باندې به وایو؟ نو ښه خبره ده چې کله مونږ لمونځ کوو نو په لمونځ کې اعوذ بالله لوستل چې کوم نه دا پټ بهتر دی، چې سړی پټ ووایي، سري ووایي، پټ اواز باندې دا ووایي. او کله چې تلاوت مونږ چاته اورو او تلاوت اورول زمونږ مقصود وي، یا خپل استاذ ته اورو یا چې کوم نه په محفل کې اورو، یا اسې بس چاته اورولو شوق کې وي چې چاته واورو تلاوت، نو په دغه صورت کې بیا اعوذ بالله لوستل چې کوم نه دا جهرن دا بهتر دی. ځکه چې کله اعوذ بالله دا مخاطب واوري نو هغه به تلاوت نه محروم پاتې نه شي، نو تلاوت ته به هغه توجه برابر شي. بیا عام طور باندې تلاوت چې کوم دی مونږ ځان دپاره کوو، مونږ خپل ځان دپاره تلاوت کوو، نو بیا په هغه کې مونږ ته اختیار دی. که مونږ اعوذ بالله پټه کوو کو ښکاره کوو، خو ښه خبرداره چې که مونږ
په زوره باندې تلاوت کوو نو بیا پکار ده چې تلاوت په اعوذ بالله په زوره وویلی شي او که موږ په پټه باندې تلاوت کوو نو بیا پکار ده چې په پټه باندې وویلی شي. بیا د پټ ویلو د ښکاره ویلو د اختیار دا څنګه موږ ته میلاو شو؟ نو قرآن کې صرف موږ ته د اعوذ بالله حکم شوی دی خو موږ ته پکې داسې نه دي ویل چې تاسو پټ وایئ یا به ښکاره وایئ. نو په دې کې دا موږ ته اختیار میلاو شو چې موږ پټ هم ویلی شو موږ ښکاره هم ویلی شو. بل د اعوذ بالله پیده څه ده؟ نو دې دا پیده ده چې تلاوت کول دا ډېر غټ عبادت دی او کله چې سړی یو غټ عبادت کوي په دې موقع باندې د شیطان د انسان په زړه کې چې کوم دی وسوسه شي او د عبادت نه چې کوم دی د زړه اوچتۍ او په عبادت کې ورته مختلف قسم رکاوټونه مخې ته راځي. د دغې وسوسو نه د بچاو دپاره الله تعالی موږ ته حکم وکړو چې تاسو اعوذ بالله وایئ چې تاسو اعوذ بالله وایئ. دا یو څلور پنځه خبرې د اعوذ بالله متعلق موږ زده کړې چې په هغه کې د اعوذ بالله ځای چې اعوذ بالله هم په کوم ځای کې وایو. چې کله موږ تلاوت کوو اعوذ بالله به وایو. د اعوذ بالله الفاظ موږ زده کړو. د اعوذ بالله حکم چې دا مستحب ده او بیا اعوذ بالله به څنګه کوو پټه به کوو که ښکاره به کوو دا خبره پکې موږ زده کړه. او بیا د اعوذ بالله پیده موږ زده کړه چې په دې کې د شیطان مردود نه پناه غوښتی کېږي او انسان په عبادت کې د شیطان د وساوسو نه محفوظ کېږي. دا د اعوذ بالله پیده ده. الله تعالی دې موږ ته د زده کړې د عمل کولو توفیق را نصیب کړي. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.